طریقه ده چې کله مړی وشي نو د هغه د سر ته واړه کېږي، یعنې په قینچي وله واړه کوي. ږیره ځینې ځایونو کې دومره غټه بدبختي ده چې په مرګ هم سړی ترې نه خلاصي. ږیره وله چې کوم دی نو خروي، دا باقاعده ما لیدلي تازه وله ږیره خروي. او دغرنګې ځینې ځایونو کې وله نوکان کټ کېږي. دا ټولې خبرې ګوره دا د زینت دي، دا خلک یې زینت ګڼي که که څوک ږیره خروي نو ځان ورته په دې کې ښایسته ښکاري که نه، اګر چې دا زموږ د ایمان کمزوري ده. موږ الله تعالی ته ډېر چې دی نو بدرنګه ښکارو په دې. او حدیث مبارک کې راځي نبي علیه صلات وسلام فرمایي کل امتي معافا الا المجاهرین، زما هر امتي به الله معاف کوي، خو چې څوک په ګناه باندې ښکاروالی کوي ګوره دا په مشکل کې دی، الله یې نه معاف کوي. د زینت چې څومره شیونه دي دا به د مړي څه نه کې قانون دا دی. نو د زینت په شیونو کې دا هم دی چې هلکه نوکان به وله نه کټ کې، ځکه دا هم زینت دی. خته به وله نه ږمنځېد دی، دا هم زینت دی. د هغې نه به ځینو ځایونو کې وله نوکان کټ کړي بیا ورسه یو ځای خښوي، هلکه خو چې خښوي ورسه نو بیا دې کټ کې سره داسې صحیح ده که نه چې د هغه د بدن سره هغه تړلي او دغسې ورسره دفن شي. ځکه علماء کرام ذکر کوي الاصل فی المیت انه لا یفعل به ما هو للزینة، چې کوم کارونه د ښایست حسابېږي هغه به د مړي څه نه کېږي. حضرت عایشې رضی الله تعالی عنها یو قوم ولیدو چې هغو زنانه له خته چې دی نو هغه ږمنځول، نو غوسه شوه هغو ته ورته ویې فرمایل علامه تنسون میتکم ای تسرحون شعرها، تاسو د خپل مړي دا اخته ولې ږمنځوئ؟ په دې کې خو چې دی نو زینت دی.